دنم سوشل را بداله کلتا وښنه څه کوونه چیرې مو مدغه یو سره لار ده بل لار مو سره سره ترجیح وایي بل لار ها نن چې کوم زموږ ټاپک دی هغه دی ټرانک ٹھیک شو ها ټرانک څه لپاره استعمالیږي ټرانک استعمالیږي د سویچ ترمنځ د سویچ راوټر ترمنځ د ملټیپل ویلینز ټرافیک کیری کول لپاره صحیح ده لکه فار ایگزامپل ما سره یو سویچ لګیدل دی سویچ 1 او دی کنیکټ دی یو بل سویچ سره سویچ 2 سره کلیر دا د پورټس دي صحیح ده د سيناريو ته ګورئ ها اوس ګوره فار ایگزامپل لومبه خو د ټول نه فرست دا ټول بورډز موږ سره د ویلین 1 ممبر دا څه کنه صحیح ده اوس د سویچ کې یو ویلین کریټ کوم ویلین 10 او دا پورټ 1 2 او 3 د ویلین 10 ممبر شو دا څه ده ها 4 او 5 دا د ویلین 20 ممبر دي دا څه ده ها دې سویچ کې دا ویلین 10 1 2 3 او دا 4 5 د ویلین 20 ممبر دي صحیح ده دا سپورټ چې کوم دی بای ډیفالت د ویلین 1 ممبر یې کنه دې په خپل بای ډیفالت کوي خو دا څه ده ها اوس فار ایگزامپل دا ویلین 10 والا خلک فار ایگزامپل دا د آی ټی ویلین دی دا د ایچ آر ویلین دی ویلین موږ ویلو ها اوس د دې سویچ والا داخله غواړي چې زه خپل آی ټی والا خلکو سره چې په بل سویچ 2 باندې دې سره کمیونیکیشن وکم دا غي خبره جایزه ده کنه موږ ویلو چې موږ سیم ډپارټمنټ والا خلک یو بل سره کمیونیکیټ کول غواړي دا لپاره ما ویلین 10 جوړ کړی دې سویچ کې ما غا سویچ کې اوس دوی یو بل سره کمیونیکیشن کوي پکار د چوشي دوی 20 سره کمیونیکیشن کوي پکار د چوشي دا څه فار ایگزامپل په دغه ای پی ما سره دا 192.168.1.1.2 और 1.3 ददी वाला फॉर एग्जांपल मा नेटवर्क चूज को 2.1 2.2 दाशो मुसरा 1.4 1.5 और 1.6 और दाशो 2.3 2.4 सही ना 192.168 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 सही ना د ویلین 10 د پارا ما نیټورک چوز کو 192.168.1.0 ٹھیک شو چې ویلین ډیفرنٹ موږ نیټورک هم ډیفرنٹ ساتو ها او در پارا فار ایگزامپل ما نیټورک چوز کو 2.0 د 2.1 2.2 2.3 2.4 دا څه ده ها اوس 1.1 غواړي چې زه 1.4 سره کمیونیکیشن وکړم صحیح ده نو موږ دا ویلو چې کله یو د سویچ پورټ نه ټرافیک ریسیو شي نو د په فریم باندې چې کوم دا فریم ریسیو شي سویچ په یو ټیګ ولګي په دا به کوم ټیګ لګي ویلین 10 باندې دې دا 10 ریسیو شي او دې په هر هغه پورټ باندې سویچ دا فریم فارورډ کوي چې کوم د ویلین 10 ممبر داسې ده نو دې په دا او په دا فارورډ شي په دې پورټ په فارورډ کی په دې نو ولا ټرانک ویلین نو سر نه کی ما سې لیکلي دي ویلین 1 to 1 بای ډیفالت د ویلین 1 ممبر دی موږ لا ټرانک کی سم نه دی ویلي صحیح ده موږ وایو چې ټرانک سره جوړو نو په دې پورټ په فارورډ کی نو فارورډ کی ها دغه خپل کمیونیکیشن نه کی کنه زما څه کار وکم چې دا پورټ په زده ویلین 10 ممبر کا دا پورټ او دا پورټ اوس چې کله د دې پی سي نه ټرافیک ریسیو شي نو پدې او پدې با سند شي کنه صحیح ده ها چې کله دلته راشي نو دا سویچ به سو کی چې په ویلین 10 او په ویلین 10 والا باندې فارورډ کی کمیونیکیشن شو کنه ریپلای بم راشي کنه 20 دا کس وی 2.1 چې 2.3 سره د سره کمیونیکیشن وکړه بیا به موږ څه کار کوو دا وسط زبردست ممبر کوم 20 د 20
نو دغه کمیونیکیشن چې کله دلته راشي نو په دې پورټ او په دې پورټ به فارورډ شي او په 4 نمبر او په 5 نمبر به مشي خو کو بیا 10 والا وی چې کمیونیکیشن کو نو زه به دا پورټ چینج کوم ګرانه شو کنه خاصه زه بل کار وکم د لپاره به 10 شي او یو بل کیبل بواله مالته با ای د 20 نو د 10 ټرافیک په دزي او د 20 په دبسي نو کو په دې سویچ کې ما سره یو 15 ویلین دی فار ایگزامپل التم 15 ویلین نو زه به د سویچ ترمنځ 15 کیبل استپورټ استعمالو دا خو زیاتې شو کنه سیک شو نو د دې حل ما سره دی چې زه د سویچ ترمنځ چې کوم دا پورټس دي دا زه څه جوړ کوم ټرنک ٹھیک شو نو په دې ټرنک باندې به د ویلین 10 ټرافیک هم کیری کیږي او د ویلین 20 ټرافیک هم کیری کیږي صحیح ده خو خزا بس زم دې ځای پورې په خبرو رسیدې ها definition دا دی switch port that is used to carry traffic of all VLAN the switch port ها دا link trunk نه وي په دا باندې ډیټا ځي کو هر قسمه ډیټا کو ته په یو VLAN ټرافیک کیری کې په دې کیبل کې او په دوه پکې او په لس پکې او په شلو پکې خو موږ د پورټس نه یو سایت ډبل سایت نه ټرنک جوړو ها دا ټرنک بستا د سویچ ترمنځ د سویچ راوټر ترمنځ عموما همدا استعمالېږي ټرنک پورټ صحیح ده ها دا موږ سره هغه سیناریو ده موږ دا وی چې فار ایگزامپل دلته کې ما سره د ویلن 10 ممبر دي دا د ویلن 20 دا د ویلن 10 او دا د ویلن 20 چې کله دوی یو بل سره کمیونیکیشن کوي دا به د ویلن 1 او د ویلن 1 ممبري نو د دې کمیونیکیشن دلته نه کیږي نو لہذا زه بس وکم چې دا دواړه به زه د ویلن 10 ممبر کم چې ویلن 10 کم د ویلن 10 بټن سره کمیونیکیشن کیږي خو د 20 باندې کیږي نو لہذا ما دا وی چې زه به د 20 ممبر کم او بیا بټن سره سکوم نو لہذا زه به دا ټرنک کم نو په ټرنک باندې وا د ویلن 10 ټرافیک هم کیږي او د ویلن 20 ټرافیک هم کیږي دا اوس پریکټیکلی ګورو ها او په سیم ټایم باندې کیږي بهشکه دی په سیم ټایم دی کیږي دلته لس ویلن یو الته لس ویلن کیږي په خبرو رسیدې ها اوس دې ځکه یو سوال پیدا کیږي سوال دا پیدا کیږي موږ دا خبره کړې و چې کله د سویچ د یو پورټ نه ټرافیک ریسیو شي نو ټیګ ولګي او چې کله د پورټ نه اوټیږي نو ټیګ دی بیٹاو شي کنه نو چې کله دا کس غواړي چې زه د سره کمیونیکیشن وکم نو دا فریم راولېږلو سویچ ته سویچ به ټیګ لګولي چې کله په دې پورټ تی وباسي په دې پورټ تی وباسي او په دې پورټ به هم وباسي نو د دنه به دا ټیګ ریموو کوي کنه به ریموو کوي ریموو کوي به کنه نو چې ریموو یې کو او دا فریم دې ته ورسېږي او ټیګ پینشتا نو دا سویچ ته بسنګ بدلږي چې دا فریم د دې ویلن 10 د پاره او 20 د پاره سوال دی کنه د دې لپاره دوه پروتوکولز استعمالېږي په ټرنک کې سو پروتوکولز ټرنک د دې لپاره دوه پروتوکولز استعمالېږي یو ته وی انټر سویچ لینک او بل ته وی .1q یا 802.1q صحیح ده دا پروتوکول څه کار کوي دا پروتوکول دا کار کوي چې فار ایگزامپل د پی سي نه یو ټرافیک راغی او د سویچ په ټیګ ولګاو چې په دې وباسي ټیګ به ریموو کی په دې وباسي ټیګ به ریموو کی چې کله په ټرنک باندې وباسي نو دا سویچ په د دې فریم چې کوم دا ټیګ په لګیدل دی دی به دوباره انکیپسولیټ کی ټیګ نمبر ټیګ مطلب نمبر صحیح ده موږ په ویلان کې ویلو په خبرو رسیدې د دبه دوباره انکیپسولیشن وکي د هغه انکیپسولیشن لپاره د دوه قسمه پروتوکول استعمالي صحیح ده او چې کله د دې سایت تراشي نو د انکیپسولیشن به ختم کی سویچ پسې ته وګوري ټیګ کا ټیګ پسې ده 10 نو په کوم پورټس په وباسي په دا او په دا او په دا او ټیګ به دی ریموو ورسېده په خبره دا دوه پروتوکولز دي موږ سره یو موږ سره ISL دی یو .1q دی دا موږ سره د سیسکو پروپرایټری پروتوکول دی او دا موږ سره اوپن سټانډرډ دی یاد ساتئ چې پروتوکول به د دوه سایت ته سیم ښه د دې سایت ته او د دې سایت ته صحیح ده کو تاسو سره د سیسکو ډیوایسز نو الته کې ته ISL استعمالول شي
او ډاټ 1 کیو استعمالول شي خو تاسو له ډبل وینډر ډیوایسز الته کې تا ایسل نشي استعمالول ځکه چې دا سیسکو پراپرټی دی په سیسکو ډیوایسز باندې چلیږي الته به ته ډاټ 1 کیو استعمالوي خو د سیسکو چې کوم لیئر 2 سویچز دی بای ډیفالت په دوانه ډاټ 1 کیو انیبل راځي آی ایس ال بنن سبا نه راځي ځکه چې ډاټ 1 کیو اوپن سټانډرډ دی لہذا په دوانه ډاټ 1 کیو انیبل راځي او لیئر 3 سویچ باندې بیا تاسو سره فیسیلیټی دغه دا آپشن دی کو آی ایس ال استعمالو کو ډاټ 1 کیو استعمالو صحیح ده ها بل فرق پکې څه دی بل فرق پکې دا دی چې په دې کې بعد چې کوم د انکیپسولیشن کیږي نو دا هیډر او دا ټریلر ټوټل به سره 30 بایټ سایز لګي صحیح ده دغه با 4 بایټ ټیګ لګي صرف هیډر او ټریلر کې نه لګي دا ته دغه اورهډ کم دی او دغه اورهډ زیات دی ځکه د ابسولوټ شو دی نه استعمالېږي خاص ها دې کې به د ټول ویلانس ټرافیک ټیګ وي صحیح ده تقریبا دا ابسولوټ ته ها اور دی د نیټ یو ویلان ټرافیک هم ټیګ کوي نیټ یو ویلان درته وایم ها او دی به د نیټ یو ویلان ټرافیک نه ټیګ کوي د نیټ یو ویلان کوم ویلان دی موږ سره بای ډیفالت ویلان 1 چې کوم وی کنه هغه وی نیټ یو ویلان د نیټ یو ویلان څه مطلب دی ګوره د سویچ سره یو هب لګیدل دی هب سره پی سی لګیدل دی چې کله د دې پی سی نه ټرافیک راشي نو دا هب ټیګ وغیرہ پیژني نه صحیح ده نو چې کله دې پورت ته راشي نو دا سویچ بس کوي دی به دا ټرافیک ان ټیګ ټرافیک دی کنه په دا خو ټیګ نه لګیدل کنه دی به دا ویلان 1 ته لګي ځکه چې ویلان 1 موږ سره نیټیو ویلان دی نو نیټیو ویلان هغه ویلان ته وایي چې کوم تا ستا ان ټیګ ټرافیک سي چې په کوم باندې ټیګ نه لګیدل ښه خبرونه سره نو لہذا دی ډاټ 1 کیو بس کوي چې دی باندې د نیټیو ویلان ټرافیک نه ټیګ کوي لکه د داسې قسمه ویلان نه چې کوم ټرافیک راځي د داسې قسمه هب نه نو دی باندې ټیګ کوي کلیر ده اور آی ایس ال چې کوم دی هغه به دا ټرافیک ټیګ کوي صحیح ده ها فار ایگزامپل موږ سره دا یو سویچ ته او دا سویچ ته د دې ترمنځ دا پروتوکول استعمال کو آی ایس آی نو دا فریم چې کوم د دې پی سی نه راشي او بیا په ټرنک لینک باندې ځي نو د فریم سره بعد 26 او 4 بایټ هیډر او ټریلر ولګي تاسو ته ما وی دا ٹھیک شو نو ټوټل به سره 30 بایټ د نور اضافه وشي خو کو تعالی ډاټ 1 کیو راځي نو فار ایگزامپل تاسو سره دا فریم دی نو په دې کې به یو ټیګ د 4 بایټ یو ټیګ پکې انسرټ شي صحیح ده یعنی مطلب دا دی چې د ډاټ 1 کیو اورهډ با کم وي او د آی ایس ال اورهډ با زیات وي ځکه نن سبا ټول خلک ډاټ 1 کیو طرف ته روان دي ټول وینډرز ډاټ 1 کیو طرف ته روان دي ټرافیک به موږ کوشش کوو چې څومره سپک وي عمره به خدي کنه زموږ بینډویث صحیح استعمالي صحیح ده نو لہذا پاره چې موږ سره دای شو ها ټرنک به موږ جوړو څنګه د دوه طریقې دي سټیټیکلی او ډاینامیکلی سټیټیکلی مطلب دا دی چې ایڈمنسټریټر هغه یو طرف ته کمانډ ورکو ټرنک او بل طرف ته کمانډ ورکو ټرنک ډاینامیکلی مطلب دا دی چې دې سیټ ته او دې سیټ ته پروتوکول انوالو دي او دې په خپل کې ټرنک جوړ کی صحیح ده سټیټیک ټرنک کو آسان دی د ډاینامیک ټرنک لپاره یو پروتوکول استعمالېږي دا د ټرنک کریشن لپاره ښه یو هغه ټیګ بچکولو لپاره هغه کوم پروتوکولز دي ٹھیک شو او یو تاسو سره ټرنک جوړول دي سټیټیکلی ډاینامیکلی نو په ډاینامیک کې با پروتوکولز کار کی ګوره هم هر ځای کې یاد ساتئ چې ډاینامیک خبر راځي نو مطلب دی کې د انسان هغه عمل دخل وته پروتوکول په کې کار کوي نو لہذا موږ سره ډي ټي پی یو پروتوکول دی ډاینامیک ټرنکینګ پروتوکول دا موږ سره ډاینامیک پروتوکول ټرنکینګ پروتوکول دی ډاینامیکلی ټرنک کریټ کوي د سویچز ترمنځ دا هم موږ سره د سیسکو پروپرایټی دی ښه ټي ټي پی د سیسکو پر ډیوایسز باندې کار کوي د بل پر ډیوایس باندې به سټیټیک ټرنک جوړي ای کې ډاینامیک نشته بای ډیفالت انیبل آن سیسکو ډیوایسز د موږ سره دوه موډز دي یو د موږ ډاینامیک اټو او ډاینامیک ډیزایربل تاسو ته د دې څه خبره یاد شوه بای ډیفالت د سویچ پورت موډ څه وي ابل چې موږ پورت سکیورټي کوله ټرنک وی کنه په ټرنک کې څه وی ډاینامیک اټو
آی کې تاسو ته ما ویلو چې کله موږ پورټ سکیورټي اپلای کول نو موږ ته میسج راغی چې بھائی port security can't be applied on a port port in the dynamic auto mode. نو دا dynamic trunking یو ټایپ دی ٹھیک شو نو د دوه ټایپس دي dynamic auto او dynamic desirable. د dynamic auto او د desirable کې څه فرق دی؟ د auto او desirable کې دا فرق دی چې فار ایگزامپل یو سایډ نه trunk جوړیږي نو یو طرف ته تاسو سره موډ دی dynamic desirable. نو دی به د ټرنک ریکویسټ لیږي او کو چا ورته رولېږو اکسپټ کوي به آټو به صرف کو چا ورته رولېږلو دی به اکسپټ کوي په خبرو رسې دی یعنی کو تاسو سره یو طرف ته ډاینامیک ډیزایربل دی او یو طرف ته ډاینامیک آټو دی نو د دې ترمنځ به ټرنک جوړیږي که نه دی ورته ریکویسټ ولیږي او دی به ها یو سایډ ته ستا ډاینامیک ډیزایربل دی او بل طرف ته ډاینامیک ډیزایربل ټرنک به جوړیږي او که نه جوړیږي به دیوم ریکویسټ لیږي او دیوم لیږي او اکسپټ کوي به هم دواړه یو بل ته تیار ناست دي ټیک شو او که ستا یو سایډ ته ډاینامیک آټو دی او بل سایډ ته ډاینامیک آټو دی ټرنک به جوړیږي ځکه چې دیوم ناست دي چې ما ته به څوک ریکویسټ ولیږي دیوم ناست دي لہذا ستا په دې سیناریو کې ټرنک جوړیږي او په دې 3 نمبر سیناریو کې به ټرنک نه جوړیږي یعنی تا دې سایډ ته موډ څه کېښودو بای ډیفالټ خو آټو دی او د دې سیټ ته ولا څه کې خودو ډاینامیک ډیزایربل ټرنک وا جوړ شي یو سیټ ته ډي ډي شو بل سیټ ته ډي اي شو ټرنک وا جوړیږي یو سیټ ته ډي ډي او بل سیټ ته ډي ډي ټرنک وا جوړیږي یو سیټ ته آټو او بل سیټ ته آټو ټرنک وا نه جوړیږي صحیح ده ها اوس راځي چې د دې پریکټیکلی ګورئ ما سره لیر 2 سویچز ما راواغستل زه به دلته یو دوه ٹھیک شو د دې دوه لپاره به زه ویلین 10 جوړ کړم او دې لپاره به زه ویلین 20 جوړ کړم صحیح ده ها زه به څه کار وکړم چې دې سویچ باندې به دا پورټ نمبر 1 2 د لپاره یو ویلین جوړ کړم ویلین 10 VLAN 10 for example دا ما سره شو IT اور VLAN 20 دا ما سره شو HR interface range fast ethernet 0x1 or 2 switch port mode access switch port access 10 دا څه وکړه اور دا 3 اور 4 با VLAN چاته اساین کم دا څه شو شو VLAN brief وګورئ ورته 1 او 2 د چا ممبر دي او 3 او 4 HR دې سویچ ته راشم VLAN دا 3 और 4 बचाता से इनको داسې نه ها اوس داسې کار کوم چې دلته زه ورکم IP
10.0.0.1 چونکه دا د VLAN 10 دی دله به زه IP ورکم .20.0.0.1 او دله ٹھیک شو دله به زه ورکم 10.0.0. और ना लगातार फॉर एग्जांपल पे यो नेटवर्क थे ठीक शो आई कि दा 1 शो 2 शो दा 3 शो 4 शो नो को तदलम 1 और 2 वर्किंग बे आईपी कॉन्फ्लिक्ट राज ठीक था हा और दल वर्कम 20 2 3 और दल वर्कम सही ده ها اوس ګوره زه د سویچز ترمنځ چونکه سیم دغه یو خو زه کراس کیبل رالم مثال به طور ما 10 نمبر پورټ واغستو او د دې مې 10 نمبر پورټ سره لګاو صحیح ده کلیر ها دا لینک اپ شي او زه رالم چرته سیمولیشن موډ ته چې ماته دا پیکټ ښکاري دی غواړي چې زه د سره کمیونیکیشن وکړم دا ټرافیک به کوم پورټ ته ځي 2 ته بل ته به ځي نه صحیح ده واپس ریپلای رااله د بوله میک اډرس ورکړي دی بیا پینګ سند کی دله وراشي او دی بوله ریپلای ورکیو اور کمیونیکیشن دا دی سکسسفل دا سیده ها اوس ګوره کو فار ایگزامپل دا کس غواړي زبدا زوړ پیکټ ډیلیټ کم دی غواړي چې وای ضرورا په بل سویچ باندې د خپل آی ټی ملګری سره کمیونیکیشن کول غواړي چې زه دا فارورډ کم نو سویچ به چرته لیږي په دې باندې ولونه لګلو دا د VLAN 20 دی په دې باندې ولونه لګلو دا د VLAN 1 دی ډیفرنٹ دی خاصه زبدا ډیلیټ کم او زه راشم دی سویچ ته دا چې کومه خبره ما کړې زه دا ویریفای کوم زما مقصد دا دی ښا انټرفیس فاست ایترنت 0 بای سویچ پورٹ एक्सिस VLAN यो सेट तो 10 को साफ दा रिमोट बानी आ जरा बल स्विच था ठीक शो उस दा पोर्ट द कम VLAN मेंबर शो ठीक था का देवा मुसबशी उस बजे बया पैकेट रवाना और देवा सॉरी सिमुलेशन मोड था वसूली दो अगर बेचा था फॉरवर्ड की आगे दुआ होता दे बोर्ड रिप्लाई वर की अदा वाले द मैक वर को खपल खा اوس به دی بیا پینګ پیکټ جوړ کی هغه ته به فارورډ کی دا به ټول یونیکاسټینګ کی اګه چې څنګه په سیم سویچ کی او دی بوله ریپلای ورکو دغه سکسسفل ګور ورته سکسسفل شو کنه شو صحیح ده ها اوس سوال دا پیدا کی دا کس غواړي چې به زه د سره کمیونیکیشن وکم نو په سیم ډپارټمنټ کې خو به دی په سیم سویچ باندې خو به دی کمیونیکیشن وکي دا له میک ورته راغی هغه ورته د ته ریسیو شو دی ورته واپس دغه کی د ته بلار شي او دی ورته ریپلای ورکی اور کمیونیکیشن سکسسفل خو کوچري دا کس وی دا 20 والا چې زه خپل 20 والا چې په بل سویچ کې د سره کمیونیکیشن کوم نو دا به د چریم نزي ښا ولی چې دا د VLAN
10 member دی هغه د لپاره به زه سکوم دی به د ویلین 20 member کو خو بیا ما خبري راځي چیرې دا خبره خو ګرانی اوس به زه جوړوم ټرنک ٹھیک ده ها ټرنک به څنګه جوړوم ګورئ ورته یو سویچ ته رالم انټرفیس فاست ایترنت switch port mode trunk دا زه کم قسمه trunk جوړوم static ها دې سیټ ته رالم switch port mode trunk دی جوړ شو show interface trunk check کا کم نمبر پورٹ थे मोड इसे दे आन मतलब दे स्टैटिक ट्रंक हाँ प्रोटोकॉल से सेलेक्ट शवे दे वली लेयर 2 स्विचेस बाने द सिस्को पर लेयर 2 स्विचेस बाने .1 क्यू राजी स्टेटस इसे दे नेटिव वीलेन इसे दे 1 ठीक था पदे पोर्ट बाने सुमर वीलेन जिलाउड दी दी वक्त के बेता सर द चाचा कम्युनिकेशन तलीशी वली ځکه چې تا 1 په جوړو او 10 او 20 په تا جوړ اوس په دې باندې کو ته نور څومره په سویچ کې جوړې عمره په ټرافیک په د باندې الاو کی ها اوس سیمولیشن موډ ته بیا راځو دا چې د دې سایت ته هم تاسو ویریفای کولای شئ شو انټرفیس ټرنک ما خبرې دي ښه پروتوکول با سیم ښه اوس دی وی چې زه د سره کمیونیکیشن وکم وشو دی وی چې زه د سره کمیونیکیشن وکم ٹھیک شو میک ورته راغی هغه به اوس دا ټول یونیکاسټینګ کوي هغه ورته اوس ریپلای ورکړي ٹھیک ده په خبرو رسېدې ختمو کم یو لګو 11 سره د دې دوانو موډ څه دی آټو دی کنه بای ډیفالت د سویچ پورټ موډ څه وي آټو وي دا غي کتو کمانډ څه دی show interface fast ethernet 0/11 switch port دا موډ څه دی دا څه ودا بل سیټ صحیح ده دا یو پورټ دی ها زرا لما دې سیټ تا آټو دی کنه دې سیټ تا آټو دی نو کو زه دې طرف ته ډي ډي کم ट्रंक पे जुड़ सी यस हाँ स्विच पोर्ट मोड फॉरवर्ड सशे डायनामिक की कम यो डिजाइनेबल इंटर में को हाँ अब दा तो वापस कर देगा था वाला ठीक शो हाँ उस मैसेज तक हुआ show interface trunk कम नंबर पोर्ट थे और دا मोड सरे और दे वसर से लिखली दी एन मतलब नेगोशिएशन मुंग यो बल सर खबर है तेरे ऊपर सो भी मैं उता बदा प्रोटोकॉल सेलेक्ट को दवा वर्ती ठीक था सही था दी सेट तक 8 हो कना दी सेट तरह से चेक का शो इंटरफेस ट्रंक दा हुआ this set the so encapsulation पर negotiation select शवे दे और status से दे trunking दे दा ports था उस trunk सही था कुछ ज़्यादा सिकारो कमा दा ख़त्म का सही था और दी सेट था पोर्ट नंबर 12 जवाखला पोर्ट नंबर
स्विच पोर्ट मोड डायनामिक डिजायरेबल 12 में सको केबल मिलाने लगोले हाँ केबल ځکه نه لګوم چې خو خواټو دی کنه چې دلته مې څنګه ډیزایربل کو بټرنګ جوړ شي خو زه غواړم چې دې سیټ تم ډیزایربل کوم واخو بیا کیبل ولګم 12 موډ ډاینامیک ډیزایربل صحیح ده چې څنګه زه کیبل راواله ما 12 مې ولګاو 12 سره لینک ته ګوري ښه इंटरफेस ट्रंक 12 नंबर पोर्ट सरे डिजायरेबल और सच स्टेटस सरे ट्रंक और दी पसबानी खबर कर दा नेगोशिएशन करे बाबा से क्वेश्चन पाकिस्तान ठीक शो हां उस लगमख किसु को फॉर एग्जांपल دا هم د لیئر 2 سویچز خبره وکړه کومه سره دا سچویشن راغی دا ما سره یو سویچ دی لیئر 3 او دا ما سره یو سویچ دی لیئر 2 دا څه د دې ترمنځ پورټ 0/1 0/1 ټرانک کو بیا به څه کار کوم کو ته د دې سیټ ته سټیټیک ټرانک کې او ډاینامیک ټرانک کې پروتوکول به ته سلیکټ کړې بای ډیفالت ډاټ 1 کې ما خو درته خبره وکړه خو کو ته دې سیټ ته ټرانک جوړې سټیټیکلی یا ډاینامیکلی بیا به څه کار دا سيناريو لګو ښه ٹھیک شو اسانه ده ګران نه ده ها زبر داسې کارو کوم دا بوس ټول ختم کوم ما سویچ راواغستو 3560 لیئر 3 ښه بل 2960 تدې ما ولګاو 0/1 0/1 سره ٹھیک شو ها زرا لما دې سویچ باندې ما इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक में हाँ ट्रंक बजूड़ से भी कनी से दे सेट तमाशा को ट्रंक को देखो बटरंग जुड़ से भी का बनी जुड़ से यानी दोनों सेट बटरंग जुड़ से भी करना वली वली बनी जुड़ से हाँ خدای د موډ خواټو دی منه ما ټیک شو د ماسه کو سټیټیک ما ټرنک کو صحیح ده یاد ساتي یو خبره بله دا ډی ډی نه دی او دا ټرنک سټیټیک ټرنک کمانډ دا سیم کار کوي ښه چې کله تا یو طرف ته کمانډ ورکو سویچ پورټ موډ ټرنک د دې نه مخکې درته ما ونه وي ځکه چې بیا به تاسو پوهېدئ نه چې بهې ما ورته ویلي چې دواړو سایډ ته مونږ ټرنک جوړو کو چېرې تاسو یو سیټ ته کو لیئر 2 سویچ وي او کو لیئر 3 سویچ وي دلته کې تا کمانډ ورکو سویچ پورټ موډ ټرنک نو دې به ریکویسټ ولیکي د ټرنک چې بهې ما سره ته ټرنک جوړ کړه او د موډ سره ډاینامیک آټو او د تاسو کې خودو ټرنک یې ټرنک کار کوي د ډي ډي په شان او بل سیټ ته د ډي ای نو ټرنک به جوړیږي صحیح ده و دې نه مخکې به د ځکه نه چې بیا به تاسو پوهېدئ نه صحیح ده ښه خو ما درته یو خبره بله دې ذکر چې دې کې به ته پروتوکول سلیکشن کې اوس راځه دا خبره ویریفای کوو چې وی پروتوکول به څنګه سلیکټ شوي په سویچ لیئر 3 سویچ باندې خو دوه پروتوکولز دي کنه صحیح ده راشه ډوم بیا خو چیک کا شو انټرفیس पोर्ट नंबर 1 मोड सो او स्टेटस सरे ट्रंकिंग देखा लग सबा दे प्रोटोकॉल तम नजु
د باندې by default show interface trunk تاشا کم پروتوکول دی او ما دلته static trunk کو صحیح ده نو مطلب دا دی چې د دې ځکه پروتوکول څه سلیکټ کړی دی وجه دا ده چې هغه ورته ریکویسټ ولېږو هغه باندې خو یو پروتوکول دی کنه د ایکسپټ کو خو بیا دې په خپل کې خبره کې وکړه چې به پروتوکول وسیږدو هغه ورته چې به زه تا ته ریکویسټ لېږم چې به ما سره .1 کیو دی تم پزان .1 کیو کې دا هغه د ورته ټیک ده صحیح ده په خبرو ده یو سیټ نما سټیټیک ټرنک کو او یو طرف ته آټو کلیر ده ها اوس مثال په تور کو تا سره دوانه سویچز لیئر 3 دی بیا دوانه سویچز د سره سي لیئر 3 ها زبدا کینسل کا ما یو سویچ راوغستو او دا تا سره لیئر 3 دی او دما 2 کنیکټ کو دی 2 سره صحیح ده اوس زراله ما دی سویچ تا زدلته کمانډ ورکوم switch port mode trunk statically trunk command ورکوم انټر کوم دی امانه نه اخلي وجه دی ماته وی چې د انکپسولیشن از auto ستا انکپسولیشن چې کم په ما باندې دی هغه auto دی by default auto مطلب دا دی show interface fast ethernet 0/2 sorry switch port په ما باندې انکپسولیشن څه شي دی دلته انکپسولیشن وګورئ دا وګوره صحیح ده مطلب دا دی چې کوما سره څوک په ASL باندې پروتوکول ټرنک جوړي او کوما سره په ټرنک نو خو ته ما په سوري په .1 ته ما ته وخایې چې زه پروتوکول سکیدم په ځان باندې نو لہذا ته ورله کمانډ ورکې switch port trunk encapsulation उस दी के मास्टर सिर्फ .1 की हो चुके पैकेट ट्रेसर दे खो पर रियल स्विचेस के बताओ तो दो प्रोटोकॉल्स कारी पर सिस्को डिवाइसेस ISL और .1 क्यों दल तमाके को दो .1 क्यों उसको तदा कमांड वर्के स्विच पोर्ट मोड ट्रंक ताना बे उस अखली उस पर खबर हो रसीदी सही ना हाँ उस ब्याग खबर अश्वता यो तरफ तो स्टैटिक कमांड वर्क को द ट्रंक बजूड़ शिवी شوینټ بالکل به ټرنک جوړ شوی دلته کې تا پزور .1 کیو سلیکټ کو او الته کې سټیټیک ټرنک ته دلته کې تا سره آټو دی خو پروتوکول بس سلیکټ شوی .1 کیو صحیح ده سوري شو انټرفیس ټرنک نیگوسیشن باندې د موډ سو آټو और प्रोटोकॉल से सिलेक्ट शवे दे .1 उस पर खबर हो रसीदे कना सही ना मतलब जमादा खबर दाओ چې په लेयर 2 باندې बतासो प्रोटोकॉल न डिफाइन کوي په लेयर 3 باندې बतासो प्रोटोकॉल डिफाइन کوي नو بیا به کمانډ ور کوي सही ना क्लियर को स्टैटिक ट्रंक कोई हाँ और को डायनामिक ट्रंक कोई नو هغه बस डिजायरेबल का दी په خپل باندې چې کم प्रोटोकॉल سلیکټ کو بس به سلیکټ کیو یو بل سره به ټرنک جوړ صحیح ده ها بس دې زه پر نن ډیر